أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم مونږه د سیرت النبی په سلسله کې دویمه ورځ باندې د پیغمبرانو ضرورت او د هغې اهمیت چې دی په هغې باندې لږه خبره کوو، بیا به انشاءالله مخکې ځو. په ټول نه اولنۍ خبره خو دا چې الله تعالی انسان پیدا کو، د انسان نه مخکې بلا خلق موجود وو. مثلا پیریان موجود وو، ملائک موجود وو، دا ځناور موجود وو، او هغې ځناورو چې کوم کارونه کول نو هغه دا کارونه وو. بچي پیدا کول، ډېرول یې، نسلونه ډېرېده، خوراک یې کو، ځمکه کې چې کوم دی نو هغه کارونه کول کوم چې د هغې د نسل د بلوترۍ او دغه کارونه انسان هم کوي. الله تعالی انسان پیدا کو، او چې انسان یې پیدا کو نو ملایکو ته الله تعالی پیشکش داسې وکړو د خبرې چې یو داسې څوک پیدا کوم چې هغه به په ځمکه کې زما خلیفه وي. نو ملایکو په هغه وخت کې ورته وکتل، وویل چې یا الله داسې خلک ولې پیدا کوي چې هغه به د ځمکه نور ورانه کړي. ځکه د دې نه مخکې پیریان اوسېدلي دي، پیریانو په ځمکه ډېر فسادونه خوره کړي دي. هغې نه مخکې د آسونو یو لویه سلسله د ځناورو تېره شوې ده، د هغې څه داسې پیدا نه ده راغلې. دغه شانې د حشرات نور موجود دي، د ځناور موجود دي، نو بیا د نوي شي پیدا کولو ضرورت څه دی؟ الله تعالی ورته انی اعلم ما لا تعلمون، چې زه په څه پوهېږم باید تاسو نه پوهېږئ. نو اول الله تعالی انسان چې پیدا کو نو ملایکو ورته سجده حکم وشو چې ملایکو سجده وکړي. سجده وکړه ملایکو سوا د شیطان، او دا ځکه چې شیطان کان من الجن، هغه د پیریانو نو نسل بدلو، او ویل الله تعالی برای راست چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اوره پیدا یم، د خټې پیدا د خاورې پیدا، لهذا زه بېل مخلوق یم، دا بېل مخلوق دی. گویا چې کوم شیدونه موجود په هغه وخت کې مخلوقات، نو هغه په دې شیدونو کې مشترک وو چې خوراک، څښاک، دغه شان په ځمکه کې ګرځېدل، د ځمکې ښکلا جوړول، دا ټول کېده. بچي ډېرېده، نسلونه ډېرېده. نو بیا د آدم د پیدا کولو ضرورت څه و؟ نو پیدا کولو ضرورت الله په خپله وویل چې جاعل فی الارض خلیفه، یو خلیفه پیدا کوم. خلیفه الله تعالی چې کله پیدا کو نو هغه نه یې تپوس وکړو چې دا څیزونه څه شی دي؟ نو آدم علیه السلام ورته د هغې نومونه ووایي، دا پلانی څیز دی، دا پلانی څیز دی، دا پلانی څیز دی. ملایکو ته پته ولګېده چې واقعي الله تعالی دا د آدم د انسانیت یو بل مقصد دپاره پیدا کړی دی. نو هغه دغه دی کې بیا بیلخ شروع شو. بیلخ شروع شو نو انسان په خپله ارادې باندې داسې کارونه کول چې خیر او شر دواړه. لکه ګوره آدم علیه السلام ته الله تعالی وایي دا کار به نه کوې، خوراک به دا دغې ونې نه کوې. هغه چې وخوړو نو بیا ورته وروسته پته ولګېده دا کار خو ټیک نه و، نو توبه یې وایسته. نو ګوره هغه دی په خپله خوښه باندې اول کې یو کار وشو، هغه کار چې و هغه حکم عدولي راتله، نو بیا ورته توبه وایسته. نو الله تعالی اولنی د آدم علیه السلام هغه لویوالی او عظمت چې دی نو په توبې باندې چې دی هغه ظاهر. دویمه دا چې انسان بیا پیدا شي او د اختیار، نو د انسان د عروج بیا دویمه مرتبه دی چې انسان بیا د پیدې سوچ کوي. تاسو وکته آدم علیه السلام دو بچي دي، یو بچی چې دی نو هغه په ناجیزه باندې دی، بل په جیزه باندې دی. ناجیزه ولګېدو، هغه وایي زه به دې مړ کړم، چې کوم په حقه باندې و هغه ورته وایي که ته ما وجنې هم زه په تا لاس نه اوچتوم، زما لپاره نه دي پکار. نو ګوره دلته تاسو که دې ته سوچ وکړو نو انسان بیا د دغه ځای نه د ځناور نه بیل شي. ځکه انسان بیا خپل فایده ګوري چې فایده مې په څه کې ده. نو په دې فایدې نه وروسته بیا دې ته ګوري چې یاره د خپلې فایدې سره د بل د فایدې هم سوچ کوي. نو د آدم علیه السلام دغې بچي ته وګوره، خپله فایدې خو ته سوچ کاو، خو سره د خپل رور سوچ هم کاو چې رور مې خراب نه شي. په درېیم مرتبې کې بیا د انسانیت د عروج دا سفر و چې بیا خپل فایده د بل د فایدې دپاره قرباني کړي. دا پکې لا بله ګوره ورته وایي زه دې نه وژنم او که ته مې وژنې مړ مې که، نو خپل جان چې دی نو هغه په خطرې کې اچوي، خو د رور باندې لاس نه اوچتوي، په بل مسلمان باندې، په بل انسان باندې لاس نه اوچتوي. دا انسانیت د معراج هغه منزلونه دي چې سرته رسي، او د هغه سفر کوي انسان په هغې کې. بیا داسې موقع راشي چې بیا د انسان چې دی نو هغه داسې مقام ته ورسي چې بیا هغه خپل فایده خو لا پرېږدوه، په خپل فایدې باندې د بل فایدې له ترجیح ورکوي. او چې ترجیح ورکوي نو هغه تاسو بیا الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دا په خپل ځان باندې بل غوره کوي، اگر که په خپله ورباندې لوږي د هغه ترجیح یې خوښوي، هغه له ترجیح ورکوي. نو ګوره انسان د ټولو نه زیات کم کارونه چې د انسان دپاره لازم دي که هغه انسان
د کافر په حیثیت کې د مسلمان په حیثیت باندې وګوره دا هر څه چې بیا د انسان دین او تقریبا څلور څیزونه داسې چې د هغې دپاره انسان د خیر او د شر او د بل د خیر او د خپل د خیر سوچ کوي. یو په هغې کې دا دی چې سړي ځان دې محفوظ وي. آدم علیه السلام دوی وکتو وی ځان محفوظ، زه به دې مړ کړم، زه به دې زه به دې د روح د بدن نه بېل کړم. دویم دا چې د انسان مال محفوظ وي د غلا نه، د شکو نه. دریم دا چې د سړي عزت محفوظ وي د زنا نه، د بد اخلاقۍ نه. څلورم دا چې د سړي فکر محفوظ وي چې هغه ګنده نه شي په مختلفو بد اخلاقو کې. وګوره چې کله انسان د انسانیت عروج ته ورسي او د په خپل پیدې باندې د بل پیدې ته ترجیح ورکوي او پای کې غرض دی چې د ما نه الله راضي شي، نو ګورو تاسو بیا هغه نه د مال پروا کوي، نه د جان پروا کوي، نه د خپل عزت پروا کوي. البته د خپل فکر د حفاظت دپاره بیا هغه لګیږي، خواري کوي، عقیده خپله جوړوي. چې عقیده یې جوړوي نو بیا د په دې پروا نه ساتي چې جان محفوظ دی که غیر محفوظ دی، مال محفوظ دی که غیر محفوظ دی، عزت باندې څوک حمله کوي که عزت باندې حفاظت کوي. په دې بنیاد باندې بیا هغه داسې شي چې هغه به اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء، بیا یا پیغمبران جوړ شوي، یا نبیان جوړ شوي، یا صدیقین جوړ شوي، یا شهدا جوړ شوي. بیا هغه د الله په دین باندې بیا ځان د مال جان عزت هر څه ورباندې قرباني کوي. په دې بنیاد باندې الله مبخا الله تبارک وتعالی د دې انسانانو د تربیت دپاره د علم دپاره الله تبارک وتعالی یو سلسله چلولې ده چې هغې ته د پیغمبرانو سلسله وایي. اوس دا چې اولنی پیغمبر خو آدم علیه السلام و، نو ولې د آدم علیه السلام تعلیمات نعوذ بالله ګنې چېرته کامل نه و، نو په دې وجه باندې د بل پیغمبر د راتلو ضرورت پېښ شو؟ نو نه، داسې نه ده. یا دا چې د عیسی علیه السلام تعلیمات به مکمل نه و، نو په دې وجه باندې نه، دا هم نه ده. یا د هغې نه مخکې نوح علیه السلام چې کوم خواري کړې وه، محنت یې کړی، نو ولې په هغې کې به څه فرق نه و، نو بیا ولې د نوي پیغمبر د راتلو ضرورت پېښېدو؟ نو ګورئ درې څلورو وجو نه د نوي پیغمبر د راتلو ضرورت پېښېږي. یو خو دا چې انسان کله خبره کوي وخت تېرېږي نو تیره شي، چې یېره شي نو بیا هغې ته د رایادولو ضرورت وي. نو د رایادولو لپاره الله نوی پیغمبر راولېږو، نوی پیغمبر بیا راولېږو، هغه به هغه پیغام بیا بېرته تازه کړو. یا دی چې څه خلک داسې ولګي چې هغه د پیغمبره تعلیمات ګډوډ کړي، تحریف پکې وکړي، تبدیل ورپکې وکړي، تشکیک ورپکې پیدا کړي. نو نوی پیغمبر الله تعالی راولېږي، د هغې هغه صحیح اوریجنل شکل چې دی هغه بېرته وښیي خلکو ته. یا د دې لپاره چې په دنیا خو ډېر زیات اوږده ده، نو د ډېر لوی وسعت کائناتو په وجه باندې د دنیا دپاره په هر ځای کې مثلا په اردن کې لګیا و دغه د لوط علیه السلام، نو اخوا فلسطین کې بیا لګیا و ابراهیم علیه السلام، مصر کې ابراهیم علیه السلام. نو ځای په ځای باندې مختلف پیغمبران د جغرافیایي وسعت په وجه باندې د هرې علاقې دپاره ځان له پیغمبر راغو. دا وجه کېدی شي. د دې وجو نه علاوه بله څه وجه نشته. نو چې کله د آدم علیه السلام نه وروسته بیا خود د عیسی علیه السلام نه وروسته بیا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د خانداني د هغې نه لږ مخکې د لوط علیه السلام که تاسو فکر کړی، نو لوط علیه السلام ته چې کله خلک رالل او د لوط علیه السلام میلمانه بې عزته کول غوښتل، اګر چې میلمانه بې عزته کول د هغه په وس کې نه و، هغه ملایکو خو هغه بې عزته کول. نو لوط علیه السلام یو ارمان کړی و او آوي الی رکن شدید، کاش چې زما داسې یو مضبوط خلک را سره د مخکې نه موجود وي، قبیله مې وي، قوم مې وي، چې د هغې په وجه باندې د دې خلکو مقابله ما کولی شي. یا دا چې ایسته مړ وی د الله مخې له تللی وی او دا حالت مې نه وی لیدلی. د هغې نه وروسته چې بیا تاسو څونه پیغمبران ګورئ، که عیسی علیه السلام دی، که موسی علیه السلام دی، که شعیب علیه السلام دی، دې ته ګوره بیا دا ټول بیا په داسې خاندانونو کې راغلي دي چې د هغې خاندانونو عزت او د هغې احترام دا په هغه وخت په خلکو کې ډېر زیات، لکه قرآن کریم کې الله تعالی راځي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بني اسرائیلو تاسو هغه وخت رعایت کړئ چې تاسو ما په ټول انسانیت نه په ټولو کائناتو کې بهترین مخلوق ګرځولی وي. د لوط علیه السلام د دغې دعوې نه وروسته د دغې دعا نه وروسته بیا الله تعالی چې څونه پیغمبران راغلي هغه قدرتي هغه په داسې مضبوطو خاندانونو کې راغلي. نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دور راځي، یعنې 571 صدي راځي د عیسی علیه السلام نه وروسته، نو په دغه زمانې کې د اسلام شکل چې دی نو هغه بالکل خلکو مسخ کړی دی. مثلا مذهبي خلکو عیسایت ځان له مذهب جوړ کړی، یهودیت یې ځان له مذهب جوړ کړی، دغه شان بودا پکې ځان له جوړ کړی، دغه شانې بل فک پکې جوړ شوی. خو چې کوم د آسماني کتابونه مذهبونه لري دي، نو هغوی پکې چې کوم دی نو بوتانو عبادت شروع کړی، د قبرونو عبادتونه شروع کړي، د نورس عبادت یې شروع کړی. نو اخلاقي طور فکري طور خو د خلکو دغه مزاج جوړ شوی چې الله د الله لپاره به زامن ثابتول، د الله لپاره به لونه ثابتولې، دغه شانې د لونو او د زامنو نه علاوه چې کوم دی نور ته به سجدې کولې،
حتی دا چې مولانا ابوالحسن علي ندوي کتاب دی مسلمانوں کے عروج زوال کے اسباب اور ان کے اثرات، په هغې کې هغه لیکي چې خلک دومره زیات خدایان یې ځان له جوړ کړي، بتان یې جوړ کړي چې د 2 کروڑ نه زیات خلک چې دي نو زیات بتان چې دي یا شکلونه چې دي نو د هغې عبادتونه خلکو کړي په هندوستان په دې ایریا باندې. او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه زمانه کې مبعوث کېدو نو په هغه زمانه کې 360 بتان د الله په کور کې د هوبل نواله دغه پورې دا پکې پراته شي. دا ولې نو په داسې حالاتو کې چې کله مذهبي حالت دی او بیا معاشي حالت ته ګوره، خلک د یو بل د مال ګټه سوه، بل مړ که مالتې والا، بل نه ځمکه قبضه که ځمکه ستا شوه، د بل په کلي حمله وکړه دا کلی ستا شو. دغه د خلکو د ګټې وټې ذریعه وه. که فرض کړه چې یو بل له پیسې ورکولې نو په سود باندې ورکولو، او سود به داسې اخیستو چې اضعافا مضاعفه په څو چنده باندې به اخیستو. دغه شانې اخلاقي معیار یې دا و، معاملات یو بل سره دا و چې په معمولي خبرو باندې دا مرګ به ورته داسې ښکارېده سړی وجل، او بیا په لکه داهیس او غبرا او دغه شانې بس د څونه جنګونه چې شوي دي په جاهلیت په دور کې، نو یا په ښځو شوي دي یا په دغه شوي دي، په مال شوي دي یا په جایداد باندې شوي دي، یا یو بل سره اسې په خبرو کې اړم شوي دي، او بیا په صدو چې کوم دی د اسونو په منډو ترلو باندې خلکو د یو بل سره جنګونه کړي دي. نو دا حالت یې هغه معاملات یې دغه عبادات وي، دغه صورت حال و چې دغه ته بوتانو ته. حتی دا چې په هندوستان کې مولانا ابوالحسن علي ندوي لیکي چې نارینهو د زنانو شرمګاهونو ته او زنانو د نارینهو شرمګاهونو ته دې ته هم سجدې کړي دي. دا چې د سړي هغه مذهبي حالت شي، دای معاشي حالت شي، دای چې کوم دی نو معاملاتو انداز جوړ شي، په داسې حالاتو کې الله تبارک وتعالی د آخري پیغمبر د رالیږلو فیصله وکړه. او چې د آخري پیغمبر د رالیږلو فیصله یې وکړه نو هغې له یو حیثیت ورکړه. هغې متعلق الله تعالی قرآن کریم په خپله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو اوس د محمد رسول الله داسې پیغمبر رالیږم یا مې راولېږه پیغمبر چې اوس د هغه امتیان تاسو بهترین امت یې، تاسو به اوس د پیغمبرانو نورو ضرورت به نه راځي. ولې به نه راځي؟ ځکه چې خلکو نه بس هېرېږي نه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا قرآن زه نازلوم، ما نازل که او د دې حفاظت د زه په خپله باندې کوم. نو داسې یو هستي پکار وه چې د هغه سبق او د هغه درس جامع وي. داسې نه یوازې چې په هغې کې صرف ذکر فکر وي، په هغې کې صرف یا معاملات وي، په هغې کې صرف یا فضایل بیان شوي. که زموږ په دې دور کې خلک د تبلیغي جماعت د فضایل اعمال متعلق وي، په دې کې فضایل راجمع شوي دي، نو مسایل به پسې کې یادې وي، هغه په قدوري کې او په هدایه کې دي او په احادیثو کتابونو کې. بیا بل وایي به تاریخ په فلاني کې دی. نو دغه شانې داسې هم نه ده چې ګنې یادې صرف تاریخي. نو په دې وجه باندې د یو داسې پیغمبر د رالیږلو ضرورت محسوسېدو چې د هغه تعلیم دی جامع وي، ټولو خلکو باندې دی د هغې اپلیمنټیشن دی هغه قابل عملي. دویمه دا چې دا د عالمګیري دا د یو ځای لپاره نه وي چې ګنې لوط علیه السلام بالته لګي او ابراهیم علیه السلام بالته لګي. داسې پیغمبر پکار دی چې د امریکې نه د شرق نه والا د غرب او د شمال نه والا د جنوب پورې د ټول ایریا لپاره یو شان تعلیم پیش. داسې عالمگیر دعوت والا پیغمبر پکار دی، د پیغمبر پکار دی. درېیمه دا چې دا داسې کامل سبقي، کامل دیني چې په هغې کې د اخلاقو، د معاملاتو، د عباداتو او د فکري اصلاح د دې ټول زغور پکې موجود دي. نو کامل پکار دی چې تاریخ پکې ګوري چې پکې موجود دي. نو د قومونو د عروج زوال داستان په قرآن کریم کې موجود دی، چې عبادت پکې موجود دي، ټول پکې موجود دي، چې معاملات پکې موجود دي، د معاملاتو یو لوی فهرست دی، چې اخلاق پکې موجود دي، د اخلاق یو لوی فهرست چې دی نو په قرآن کریم کې ذکر دی. کامل سبق پکار دی، کامل دین پکار دی. دغه شانې داسې دین پکار دی چې قابل عملي، داسې نه چې تش سړی وایي چې یاره بس داسې پکار دی، داسې پکار دی، خیالات نه، قابل عمل دین پکار دی. نو الله تبارک وتعالی د مکې په ځمکه کې په داسې خاندان کې د یو بچي د پیدا کولو فیصله وکړه چې هغه خاندان په ټوله دنیا کې یو مذهبي او زورور خاندان ګڼلی کېده. او هغه ولې؟ هغه ځکه چې د بیت الله شریف په چاپېرچل کې د ټولو دنیا د حاجیانو خدمت به هم کو او په هغې کې متبرک هم و چې کوم ځای ته به دي تله لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. د دې قافله چې به کوم ځای ته تله نو چا به په لارې باندې نه لوټله، نه به د هغې سره کار لرو. ولې نه لرو؟ ځکه چې یو خو زوروره قبیله وه، یو عزتمنده قبیله وه، یو چې دی نو د ټولې دنیا دپاره د عزت او محترمه قبیله وه. نو په هغې قبیلې کې الله تعالی یو بچی را پیدا کولو غوښتل. نو هغه بچی چې دی نو هغه د عبدالله په کور کې د عبدالمطلب د نوسي په شکل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شکل کې الله تعالی په 571 عیسوي کې داسې وایي چې د نهم یا د 12 ربیع الاول
په ورځ د ګل په ورځ باندې الله تعالی دا هستی د محمد رسول الله په شکل کې پیدا کړ صلی الله علیه و سلم چې هغه ته الله تعالی وویل یو څو ټکي ورته وی یو ورته دا وی چې ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ته ما پیدا کړې او د ټول عالم لپاره مې پیدا کړې عالمګیریت پکې راو او دویمه دا چې دا هغه کم صاحب سبق بیا پیش کړو په اخر کې نو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا ما تعالی کامل دین مې دل درکو بس په دې خوشاله شې چې اسلام مې دل دین وګرځاو او دغه شان جامع په دې بنیاد باندې وو چې الله تعالی فرمایي ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا نو ګور الله تعالی یو جامع دعوت ولا ورکو چې نه د عیسایت په شان محدود دی په یو انداز باندې یا د یهودیت په شان یا د زرتشت په شان یا د بودھ مت په شان یا د هندو مت په شان بلکې د اخلاقو یو بلند معیار قائم کو قابل عمل په دې بنیاد باندې چې د حضرت عائشہ نه چاته پوښتنه کو رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سو کردار سو نو هغه ورته قرآن دی ویلې وی چې د قرآن کې سدي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې عملي کړی دي او دغه عملي کولو چې ګوره بیا بچا د پیغمبر علیه السلام سره یو ټیم ډوډۍ وخوړه مسلمان بو مخامخ بشو شکل ته به ولو قتل مسلمان بو نو الله تعالی په 571 عیسوي کې 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول باندې الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش وکړو او دا غین وروسته بیا دا مور دا غنه وفات شوی دا پلار د پیدا کېدل نشپک 15 میاشتې مخکې وفات شوی دی بیا یو 2 کال بعد نکم وفات شوی دی حتی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل داسې یتیم دغه شوی چې الله تعالی په هغه وخت باندې نو د دغه کې دا ورته ور یادې نو د ورته علم یجد کې یتیمن فاو وجدک ضالا فهدا وجدک عائلا فاغنا نو دا الله تعالی په داسې حالت کې بے سر او سامانه کې چې پلارې نشته چې په هغه ته سبق د مخ کې نه وخی مورې نشته چې هغه ته داسې انداز وخی چې هغه په وجه باندې هغه بیا شي هغه بیا د معاشري هغه رنګ واخلي نیکه چې دینو داغه نه زیات سره متاثر نو داغه علاقه اقدار چې دینو پاغه باندې روان شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی په خپل نگرانی کې د وړوکوالینه د سی واغسته چې هر څه الله تبارک وتعالى دغه اخلاق دغه کردار په دې انداز باندې روزونه وشو چې دغه په وجه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرینه مخکې هم ورسته هم د ګنانه پاک یو داسې استی وګرځیدا چې الله تبارک وتعالى دغه په کردار باندې په خپل گواہی وکړه چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله او دویم دا چې خاتم النبیین او دریم دا چې رحمتا للعالمین او څلورم دا چې جامع الناس جامعیت په دغه کې موجودو په سبق کې د ټول امت د پاره کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرسته دغه امت دغه د پاره داسې یو کردار دی چې عالمان دي ملایان دي تبلیغیان دي مجاهدان دي د الله تعالی دین په خپل تحقیقاتو په خپل تګدو په خپل ریاضتونو او په تربیتونو باندې د الله تعالی د ټول دنیا ګډ ته د اسلام دعوت د مسلمانانو په ذریعہ باندې رسي نو د یو نوی پیغمبر د پیدا کېدو ضرورت هم پاتې نشه ځکه کم کار چې پیغمبرانو کاو هغه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه مسلمانان چې دین هغه په خپل باندې د مدارسو په شکل کې د دعوتي وفودو په شکل کې د میډیا په ذریعہ باندې او دغه شان د خپل کردار په ذریعہ باندې دنیا ته وخلو الله نه بدوا غواړو چې الله تعالی مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ژوند کې خپل کردار څنګه خپل کړو چې هغه شان کردار زمونږ او تاسو هم جوړ شي د دې لپاره بخاري هم کو دعاګانې بم کو الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین